لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم. دا الله رب العزت مخکې د دشمنانو خپلو د دشمنانو د اسلام او د دشمنانو د پیغمبر ذکر الله تعالی وکړو، نو په دې پسې الله د خپلو اولیاءو او د خپلو دوستانو ذکر کوي. نو فرمایي الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خبردار، الا خبردار، ان اولیاء الله یقینا دوستان د الله چې دي لا خوف علیهم نه به په دوی باندې یروي او ولا هم یحزنون نه به دوی غمجن کیږي. الذین آمنوا دا اولیاء الله هغه کسان دي چې ایمان راوړي او وکانو یتقون او ای دوی یریدون کی د الله نه. لهم البشرا فی الحیات الدنیا د دوی لپاره زیری دي په ژوند د دنیا کې او په آخرت او په آخرت کې د دوی لپاره زیری دي. لا تبدیل لکلمات الله نشتره بدلیدل د وعدو د الله. ذالک هو الفوز العظیم او دا کامیابی لویا. نو علا حرف تنبیه دی، دا په عربی کې د دې په راځي لکه ته چې چاته پښتو کې وایي چې خبردار. او اولیاء جمع د ولی ده، او دا ولی دا د ولی نه دی، او ولی په معنا د قرب باندې دی. نو مات معنا دا دوستان د الله، یعنی نزدیک خلق الله ته. دا کم خلق چې الله تعالی ته نږدې دی او هغه اولیاء الله دي، نو هغه پاغي باندې با هیڅ قسم خوف په پاغي باندې نه وي او نه به هغوی غمجن شي. خدا اولیاء الله دي څوک؟ دا څوک دي؟ نو قرآن کریم د هغې په خپله ترجمه کوي چې اولیاء الله الذین آمنوا وکانوا یتقون. اولیاء الله هغه کسان دي چې ایمان راوړي او وکانو یتقون ای دوی د الله نه یریدونکي پرهیزګار خلک دغه اولیاء الله دي. نو د ایمان دوه خبرې شوې چې ولی به هغه څوک چې مؤمني، او دویم دا چې ولی به هغه څوک چې هغه متقي وي. مؤمن متقي دا د الله ولی دی او دا د الله دوست دی. خو د ایمان او د تقوا درجات دي. نو چې په کومه درجه کې د سړي ایمان او د سړي تقوای، نو په هغه درجه کې د ته ولایت حاصل دی. که د ایمان او د تقوا په ادنا مرتبه کې، نو دا ادنا ولی دی. او کنا د ایمان او د تقوا په آخري ډیګرۍ باندې په اوچته مرتبه باندې، نو دا د الله تعالی ولی دی د اوچتې درجې والا. او کم کس چې داسې د ایمان او د تقوا په یو وسطاني مرتبه باندې، نو هغه د الله درمیانه ولی دی، درمیانه. دا د اولیاء خلکو ډېرې ترجمې کړي
څوک وایي دا ولی د الله دی او څوک وایي دا ولی د الله دی. او قرآن په خپله باندې فیصله وکړه چې دې کې د چا تحقیقاتو ته حاجت نشته، د چا تعریفونو ته حاجت نشته. بس قرآن وایي مؤمن هغه دی، دغه د ولی هغه دی چې مؤمني، او ولی هغه دی چې متقي وي. اوس ایمان پکې دی، نو ایمان مفعول ذکر نه کړو، تعمیم ته اشاره ده چې په څونه خبرو د ایمان ضرورت دی په ټولو ایمان راوړي. الله مني، د الله رسولان مني، د الله کتابونه مني، د الله فرشتي مني، ورځ د قیامت مني، حساب کتاب مني، دا مؤمن دی. او وکانو یتقون، ای دوی پرهیزګار، یعنی تقوا معنا دا ده چې د الله نه پرې خپل زړه کې یریږي. او تقوا معنا فعل الطاعات و ترک المنکرات دی، د نیکو کول او د بدو نه ځان بچ کول، دا تقوا ده، دا پرهیزګاري ده. نو مؤمن متقی د الله دوست دی. دکې ترجمه شوله او دکې تعریف شو. په دوی باندې به خوف بني او په دوی باندې به حزن به امني. معنا دا ده چې په دې دنیا کې به په دوی باندې داسې غمونه نه راځي چې د دین د کار نه او د الله د عبادت نه وباسي. یعنی معنا دا ده چې د دشمنانو یری ترهې به راځي، خدای به د الله تعالی باندې د ایمان باندې دونه مطمئني چې دغه ټول به ورته سکار نه ښکاره کېږي. سکار که په دې لار کې قید و بند راځي او پانسي راځي او وجل راځي، له دې هغه برداشت په هغه ته بلکل داسې آساني چې دا ورته هېڅ سکار نه ښکاري به. او دارنګې ولا هم یحزنون، نه به په دوی باندې نه به دوی غمجن کېږي، داسې غمونه به په دوی باندې نه راځي. او کم غمونه راځي نو الله تعالی به دوی له د هغې د برداشت هغه توفیق ورکړی. الله فرمایي لهم البشرا، د دې اولیاء الله د پاره زیری دی فی الحیات الدنیا، په ژوند دنیا کې، او فی الاخرت، او په آخرت کې د دوی لپاره زیری دی. دا د اولیاء الله ډېرې نښې په حدیثو کې ذکر شوي دي چې د الله ولی به څوک وي. نو پیغمبر خدا فرمایي اذا رؤوا ذکر الله. دا حدیث په مختلفو طریقو حافظ ابن کثیر ذکر کړی دی چې د ولی دا نښه ده چې اذا رؤوا ذکر الله، کله چې دی ولیدی شي نو الله خلکو ته یاد شي. دا یې زبردسته غټه نښه. او دویم دا چې د الله د ولی به دا نښه چې د الله د ټول مخلوق سره به انتهایی مینه کوي. چې خدای څونه مخلوق د الله دی، د ټولو سره به انتهایی مینه یې ده. نو دا فرقهواریتونه چې دي او دا تنګ نظري چې ساده شوې ده چې دا زما د ډلې دی نو بس دا جنتي دی، او چې دا زما د ډلې نه دی نو بس دا دوزخي دی، او دا د پتو د جیب کې دا پتو یې واچوي، وړو ته مچولي او غټو ته یې اچولي. یعنې داسې خلک دی چې په دې مدرسو کې دا تعلیم خلکو ته ورکوي د فرقهواریت او د ډله بازۍ او ځان له په هغې باندې خپل ښکری غوړول چې دا زما یو دا د بل چا بیا نه. دا سړی متقي او ولی نه دی. لهم البشرا، د دوی دپاره زیری دی.
نو حافظ ابن کثیر پرې باندې ګڼ روایات نقل کړي دي چې دوی لپاره زیری دی، یعنی معنا نیک نیک خوبونه دي، نیک نیک خوبونه چې دی به په خپله باندې ویني او یا به د لپاره نور بندگان خدای اینی. دا بشرا دی، ځکه چې په حدیث کې راځي چې دا زیره خوبو کې دا نیک خوبونه او صحیح خوبونه دا د پیغمبرۍ په یو روایت کې راځي چې یو کم 50مه برخه ده او په یو راځي چې 40مه برخه ده د نبوت. دا نیک نیک خوبونه چې په خپله باندې سړی ویني یا بل مؤمن د ده دپاره اینی. لکه سړي ځان وځي په مانځه باندې ولاړ دی، د نیکۍ په کارونو کې مشغوله دی، بل چا ولیده چې دی په نیکۍ په کارونو کې مشغوله دی، دا بشرا ده او دا زیری دی. ځکه چې پیغمبري تلې ده او دا د پیغمبرۍ یو برخه پاتې ده، دا د پیغمبرۍ یو برخه پاتې ده. نو دا زیری دی، دا د لپاره خوشخبري ده په دې ژوند د دنیا کې هم. دا به چې کله د مري نو فرشتې ورته راځي او دا خوشخبري وله ورکوي. کله چې بیا د قبر نه راپاسي بیا به ورته فرشتې ولاړي دا خوشخبري به وله ورکوي. هېڅ خطره تا ته نشته، بلکل ستا ریکارډ صفا دی او رضا څه نشته. لهم البشرا فی الحیات الدنیا، دی دپاره زیری دی په دې ژوند د دنیا کې او فی الاخره، په آخرت کې د دوی دپاره زیری دی چې هغه جنت دی. الله به له جنت ورکي، الله به له عیش او آرام ورکي، الله رب العزت به ورته هر قسم اسانۍ او اساسي ورکي او الله رب العزت دیدار به وکړي، الله به وویني. اوس دا د الله طرفه وعده ده د خپلو اولیاو سره، خو د الله تعالی وعده چې ده دا نه بدلیږي، نه په دې کې تغییر راځي. دا به دقسې څنګه چې ده لا تبدیل لکلمات الله، نشته بدلیدل د وعدو د الله، نشته بدلیدل د خبرو د الله. کلمه خبرې ته وایي، نو د الله د خبرو او د الله د وعدو دپاره هېڅ قسم تبدیل نشته، هېڅ قسم تغییر به په دې کې نه راځي. چې الله کومه وعده د بندګانو سره کړې ده دا وعده به الله سر ته رسوي او څوک به د الله نه زیات وفادار شي په خپل وعدې پوره کولو باندې، هیڅوک نشي کېدلی. او بیا وایي ذلک هو الفوز العظیم، دا لویه کامیابي ده چې د الله رب العزت ولی سړی احساس شي او د دغه زیرو مستحق وګرځي، نو د دې نه لویه کامیابي په دنیا کې بله نشي کېدلی. دا بلکل لویه کامیابي ده، لویه. دا په حدیث کې راغلی دي، حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه د حدیث راوي دی چې فرمایي ان من عباد الله عبادا، د خدای د بندگانو نه بعضې داسې بندگان دي یغبطهم الانبیاء والشهداء، چې پیغمبران به پې غبطه کوي، رشک به کوي، او شهدا به په هغې باندې رشک او غبطه کوي. غبطه معنی دا ده چې کاش کې داسې زه م وی، کاش کې چې داسې ما دپاره هم دې ته وایي غبطه، رشک چې ورته تاسو وایي. نو انبیا به پې رشک کوي او شهدا
چې د الله په لار کې سر ورکړی دی هغوی به پې غیبته کوي قیل من هم یا رسول الله لعلنا نحب د الله پیغمبره موږ ته وښایه دا څوک دي کیدای شي موږ هغوی سره مینه وکړو ځکه د نیکانو سره به مینه کوي د نیکانو مینه به دې نیک کي د نیکانو مینه به دې جنت ته ورسوي لعلنا نحبهم صحابه ورته وایي یا رسول الله موږ ته وښایه چې موږ ورسره مینه وکړو دا خو د مینې لایق خلک دی د دوستۍ قال هم دا لږ ښه په غور د الفاظ اوس واورئ د حدیث بیا پرې ځان وتلی چې یې داسې که نه هم قوم تحابوا فی الله دا هغه قوم دی چې د الله د وجې نه د یو بل سره مینه من غیر اموال و انصاب بغیر د دې نه چې دوی په منځ کې د مال او د دولت د بیع او د شراګانو څه واسطه او څه تعلقي دا هم نه دی یو بل څه د مال دغه هم نشته ولا انصاب نسبونه هم بدل دي نسب هم یو نه دی خو تحابو فی الله یو بل سره د الله دپاره مینه کوي د الله دپاره یو بل سره محبت کوي او وجوههم نور دوی مخونه به تک سپیني علی منابر من نور او په منبرونو نور به ناست دي لا یخافون اذا خاف الناس دوی به نه یریږي کله به چې په خلکو باندې یره وي ولا یحزنون اذا حزن الناس او دوی به نه غمجن کیږي کله چې خلک غمجن کیږي او ثم قرأ بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د آیات ولسته الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون دا آیات نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولسته او دا مخکې چې مې درته ویلي دا هم حدیث دی چې دا الولي مشتق من الولي بسكون اللام الذي هو القرب نو ولایت قرب ته وایي او متى زکیت نفس المؤمن بالایمان والعمل الصالح کله چې تزکیه وشي او صفایي وشي د نفس د مؤمن په ایمان او په عمل صالح وتخلیها من الشرك والمعاصي او د مؤمن دا نفس ته شرک او د ګناهونو نه پاک شي نو قرب من الله فوالاه نو دی نږدې شي الله ته نو الله یې خپل دوست ساز کړي او من آیات الولایه نښې د دوستۍ د الله دا دي او وهي من الکرامات التي يكرم الله بها اولیاءه دا هغه کرامات دي چې الله په عزتمن کړي دي خپل دوستان کرامت اصل کې دی ته وایي چې امر خارق للعادة يظهره الله تعالى على غیر ید مدعی النبوة الصالح کرامت معنی دا ده امر خارق للعادة یو کار دی چې د عادت نه خلاف کیږي خارق للعادة يظهره الله تعالى ظاهری دی له الله پاک پلاس یو مدعی د غیر مدعی النبوت الصالح نیک صالح دی دعوت نبوت انده کړي او داغه پلاس الله څخه کارونه ښکاره کوي دقې ته وایي کرامت په دې باندې الله پاک خپل اولیاء منور کړي دي او ښایسته کړي دي او دغه ترجمه ده چې الذين يذكر الله برؤيتهم دام الفاظ د حدیث او دام دی وإذا رؤوا ذکر الله کله چې ولیدې شي نو الله سړي ته یاد شي دا د دې نښه ده او دغه نښه ده چې یو بل سره مینه کوي خو د مال او د دولت لپاره مینه نه ده
چې مال او دولت کې شرکت دی دی وجه تعلق دی دی وجه باندې ناسته پاسته ده او نه نسبونه یو دي بلال د کوم ځای نه راغلی د حبشې نه راغلی سلمان فارسي د کوم ځای نه راغلی د پارس نه تللی انصاري مدینه کوم ځای کې او مهاجرین کوم ځای کې دا کومې خبرې اورې کړي دا کومې خبرې یو موټی او یو لاس تاس کړي او دا کومې خبرې دې ته جوګه کړي چې ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه کلمات الله هي التي بها مواعید دا د کلمات الله نه مراد د خدای وعدی دي ولهذا فما يبشر الله به اولیاءه وکائن لا محاله د کمی خبري وعده چې الله د خپل اولیاء سره وکړه دا به ضرور کیږي اذ مواعیده لا تتبدلو د خدای پاک هغه مواعید نه بدلیږي او نه پای کې خلاف راځي دا یو څو خبرې دي آیتون کې مخې لرالې ولایت الله بطاعته وموافقته في محابه ومکاره دا الله ولایت او دوستی دا د الله په اطاعت حاصلېږي او د الله سره په موافقت باندې چې د الله څه خوښ دي د ستا خوښي او چې د الله څه بد شي د ستا بدي شي ومن آمن ایمانا یرضاه الله چا چې ایمان راوړه نو پسند کوي الله غلره او واتقوا الله في اداء الفرائض واجتناب المناهي او یری د الله نه په ادا کولو د فرایضو کې او په ځان ساتلو کې د مناهیونه فقط صار ولی الله والله ولیه دې د الله دوست شو او الله د دوست دویم دا البشرى هي ما يكرم الله به برؤيا صالحه يراها الولي او ترى له زیر هغه دی چې الله عزتمن کوي په دې باندې دلرا هغه نیک دي خوبونه دي چې دا ولی په خپل عیني او یا د لپاره نور مسلمانان عیني الاولیاء هم اهل الايمان والتقوى اولیاء څوک دي د ایمان او تقوا خاوندان فالکافر والفاجر لا يكون وليا ابدا یو کافر او یو فاسق فاجر د الله دوست نشي سازي دي دلته مولیان دي په بعضو خلکو مین شوي دي پیږئ پرې باندې او د هغې صفتونه کوي او ځکه چې دا زمونږ مشر دوست دی نو مونږ ځکه دته چې کوم دی نیک سړی وایو دا زمونږ مشر هغه د مشر اوسه یارانه ده تعلق دی اوسه جي ها دی هر څه چې کوي خیر که دی قبر ته سجده لګوي دا کفر نه دی پیږئ پرې باندې الا اذا امن الكافر وبر الفاجر که کافر ایمان راوړي نو خدای دوست ساز شو که فاسق فاجر نیک صالح شون د خدای دوست شو وفعل الصالحات وترك المنهيات چې نیکی خپل کی او بدی پریدي صدق اخبار الله وعدالة احکامه دام پر آیاتونو کې رااله چې الله خبري رښتینی دي او د الله عدالت د احکامو چې هغه په فیصله کوي په عدل باندې دا رښتینی دي او سر ولایته اذ هو تدور على موافقة الرب تعالى فيما يحب من الاعتقادات والاعمال والاقوال والذوات والصفات وفيما يكره من ذلك دا الله دوستی په دی باندې روانه ده چې تا هغه اعتقادات او هغه اعمال او هغه خبرې هغه ذوات او هغه صفتونه خپل کې چې کوم د الله خوښي او بد ګڼي هغه چې الله تعالی بد ګڼي فمن وافق ربه فقد والاه من څوک چې د الله سره موافقه پدې کوکړه دا د الله ولی شو ومن خالفه فقد عاداه او چا چې د الله سره په دې خبرو کې موافقه ونه کړه
د الله چې څوک بدي شي او د نه بدي کېږي د الله چې څوک خوښي او د نه خوښېږي فقد عاداه دی د خدای دشمن ساز شو. نو الله دې موږ د خپلې دشمنۍ نه وساتي چې موږ دشمنان خدا سره مینه ونه کړو، موږ فاسقانو فاجرانو سره مینه ونه کړو، موږ دروغجنو او رشوتورو سره چې کوم دی مینه ونه کړو. دې نه دې موږ او تاسو الله خلاص دعا وکړئ چې الله موږ د قرآن په اسرارو لطایف او ترجمو او باریکو باندې پوهېږي. دې سره سره موږ له په دې باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآني نظام د شریعت نظام په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راوړي. رب دې له څوک کار کوي کامیابي کې، څوک مخالفت کوي هدایت ورته وکړي، که بدقسمت ای تباهي کړي. الله زموږ له ټولو نه راضي شي، مشکلات د دنیا او د آخرت هم حل کړي، ګناهونه معاف کړي، خاتمه بالایمان کې. یا الله یا الله زموږ د عمل د قرآن په رنګ کې رنګ کې، د شریعت په رنګ کې رنګ کې، د ملک د قرآني نظام دپاره الله مستحکم کړي، خودکفیلي کړي. خدای موږ د سودي نظام نه، د سودي قرضونو نه، الله د امریکي او د یهودو د غلامۍ نه خلاص کړي. یا الله زموږ ټولو په حالت رحم وکړي، خاتمه زموږ ټولو په ایمان.